د محمد عامر دغه خوشحالي ملګرو دا زیری ورکوي چې ډېر زر به انشاءالله العزیز محمد عامر د پاکستان کرکټ ټیم حصه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به د پاکستان او د نیوزیلینډ خلاف چې کوم اولنی ټیسټ میچ و ملګرو نو هغه بغیر څه نتیجې ختم شو او ډرا شو، خو په دې اخره کې چې بابر اعظم کومه فیصله وکړه نو ټول پاکستانیان حیران وو چې دا بابر اعظم څه کوي. څه فیصله وکړه ملګرو؟ د پاکستان 8 وکټې پرېوتې وي او بابر اعظم دا فیصله وکړه چیرې موږ ډکلیر اخلو، خپل ټیم یې ویستو بهر ته او راووتل بالنګ له. وجه څه وه ملګرو چې بابر اعظم دا فیصله وکړه؟ آیا دا وجه وه چې پاکستان نیوزیلینډ له دعوت ورکو چیرې ته دا میچ وګټه؟ ځکه ملګرو چې ټیم ډېر زیات کم پاتې و، بابر اعظم له پکار و ور چې کوم دي نو دا یې په دې خپلو کلاړیانو باندې لوبولی وی. خو د بابر اعظم عجیبه فیصلې الله دې خیر وکړي ملګرو، په هغې به تاسو ټول پاکستانیان پوه هم یې، ځکه چې بابر اعظم چې کوم سکواډ اعلان شوی دی د نیوزیلینډ خلاف د ون ډے نو په هغې باندې بابر اعظم ډېر زیات خفه دی. ولې خفه دی؟ هغه دا وایي چې یاره ما سره هېڅ قسم ډسکشن په دې باندې نه دی شوی چې یاره موږ د ون ډے سکواډ اخلو او دا کسان راولو، نو ما سره دې باره کې هېڅ قسم څه ډسکشن نه دی شوی. نو ټول پاکستانیان حیران وو، ځکه ملګرو چې د نیوزیلینډ غوندې ټیم له هغوی بیا ډېر جارحانه بیټنګ شروع کړو. د هغوی دا سوچ و چې موږ به دا میچ راواړو، خو بیا هم هغه میچ ډرا شو، خو سوالیه نشان یې پرېښودو چې بابر اعظم دا فیصله ولې وکړه. څنګه چې تاسو نن وکتل چې نن یو ځلې بیا بالرانو دغه میچ ډرا کو، حالانکه چې کوم زموږ میډل آرډر و، زموږ کوم بیټنګ لاین اپ و نو هغه مکمل فلاپ شو، خو د بالرانو هغه بیا چې کوم کوشش و نو هغې دا وکړه چې دا میچ ډرا طرف ته بوتلو. بل طرف ته ملګرو محمد عامر یو ویډیو په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل روانه ده، دا ویډیو وګوره بیا سره دوه درې ښکلې خبرې کوم. नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बड़ी देर बाद आए, कैसा लगा अंदर आके? अरे सर मैंने बांग्लादेश जाना था, प्रैक्टिस मैंने कहा 2 दिन कर लो, उसी हिसाब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मान ली, तो मेहरबानी है। रिटायरमेंट वापस लेने का कोई सोच रहे हैं? मैंने जरा पहले PSL खेला तो वैसे जेन में है पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलने का? देखिए इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। थैंक यू थैंक यू। ओ ना 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 अमर भाई वो बहुत ठंडे पसीना है ना। अभी भाई कैसा लगा आज खेल के इतनी देर बाद यहाँ पे आए हैं? खेल तो मैं वैसे ही रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए आया था। वैसे कैसा लगा यहाँ पे? फैसिलिटी तो NCA से बेटर कौन सी हो सकती है प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए मैं आया था कि मैंने कहा चलो 2-3 दिन जरा प्रैक्टिस कर लूँ तो BPL के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी, इसलिए आया था, और कोई ऐसी बात नहीं है भाई। टेस्ट मैच फॉलो कर रहे हैं? पाकिस्तान का ड्रॉ हो गया यार, बहुत अच्छा खेल है सैफी, इमाम और आई थिंक एंड पे साउथ बहुत अच्छा खेला है, अच्छी एफर्ट थी, जिस तरह की सिचुएशन थी आई थिंक क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। थैंक यू। ویډیو تاسو وکړه ملګرو د محمد عامر دغه خوشحالي او د هغه د خندانه ډکې خبرې، دا د دې خبرې زیری دی چې ډېر زر به محمد عامر د پاکستان کرکټ ټیم حصه جوړه شي. حالانکه هغه ریټایرمنټ اغستی دی، خو دا ده چې په قانون کې ملګرو دا شته چې یاره دا واپس دغه خپل ریټایرمنټ لرې کړي او ووایي چې زه د پاکستان دپاره لوبېږم. نو د کوم ځای نه چې راووتو ملګرو دا هغه ټریننګ سیشن دی کوم ځای کې چې د پاکستان کلاړیان ټریننګ حاصلوي او هلته کې هغوی راغونډېږي او پریکټس کوي. نجم سیټي راغلی نو د نجم سیټي دغه بیانات د محمد عامر دپاره یو زیری دی چې هغه دا خبره کړې ده چې شاهین آفریدي او محمد عامر دا زه یو ځای لیدل غواړم چې دا بالنګ اټیک وکړي. بیا محمد عامر دغه خوشحالي دا د دې قوم دپاره ده، د دې خاورې دپاره ده، هغه دا غواړي چې زه د پاکستان کرکټ ټیم حصه جوړ شم او زه د دې ملک دپاره ولوبېږم. حالانکه دې خلکو ته د پیسو څه کمی نشته، د ګیمو ته څه کمی نشته. BPL را روان دی، په BPL کې به هم لوبېږي، پاکستان لیگ را روان دی، په هغې کې به هم لوبېږي او د دنیا په هر یو لیگ کې دوی خو په غټو روپو باندې اغوستلی کېږي. خو د محمد عامر دغه خوشحالي چې هغه ډېر ورځې بعد دغه ټریننګ سیشن ته لاړی او هغه د خوشحالۍ اظهار وکړو، نو د دې نه دا معلومیږي چې دا محب وطن دی، دا غواړي چې زه د دې خاورې دپاره ولوبېږم. نجم سیټي سره ملاقات شوی دی، نو انشاءالله العزیز ملګرو چې موږ به ګورو د خیره سره یو ځلې بیا محمد عامر د کوم نه چې د انډیا بیټسمینان په عذاب کې دي. تاسو د محمد عامر اټیک لیدلی دی چې د انډیا یو بیټسمین هم محمد عامر ته نشي ودرېدی. نو بیا دغه شان بالر خو بیا د اغیار نه غواړي چې د پاکستان کرکټ ټیم کې ولوبي او زمونږ د بیټسمینانو نه وارو پار خطا کړي. تاسو څه وایئ ملګرو د محمد عامر د دغې خوشحالۍ باره کې
د بابر اعظم د دغه فیصلې په باره کې کمنټس کې موږ سره خپل رائے لازمي شریک کړئ چې چېرته هم یې الله مو ښاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې واس پاکستان زنده آباد، مسلمان زنده آباد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي او مسلمان دې وي. د لوی الله په امان.